د یو کس نه په قرت کې داسې غلطي وشوله چې په هغې سره مونځ ماتیږي، داسې غلطي وکړي چې هغې سره معنی بالکل بدله شوه، تغییر فاحش راغی، خو دا غلطي د په دغه ټیم کې واپس څه کړله، سم یې کړله، د هغې تصحیح وکړله، نو دا مونځ د درست دی او دا مونځ دوباره راګرځولو ته ضرورت نشته. خو که دغه غلطي د په دغه رکات کې سمه نه کړله، د دې نه وروسته یې سمه کړه یا په بل رکات کې سمه کړله، نو دا مونځ نه دی شوی، دا مونځ به دوباره د سر نه راګرځئ. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې بعضې کس په مونځ ولاړي، نو چې قرت کله ختمېدو ته نږدې شي که نه، دی رکوع له ځي او قرت ختمیږي، نو په دغه ټیم کې اکثر د ډېرې جلدۍ نه دی قرت لا ختم نه یو ټیټ شي، نو د ټیټېدو په حالت کې دی قرت ختم کی، یا د رکوع حالت ته نږدې شوی د رکوع په حالت کې دی قرت څه کی ختم کی. نو دا یاد ساته چې دا عمل مکروهی تحریمی دی، دا حرامو ته نږدې دی، دا عمل مکروهی تحریمی دی. لکه د فقه حنفي مشهور او معتمد کتاب فتاوی هندیه هغه لیکي ویکره اتمام القراءة فی الرکوع، چې د رکوع حالت ته رسیدلی د ټیټې په حالت کې تا قرت ختم که نه، نو دې سره ستا مونځ څه ګرځي، مکروه ګرځي او کراهت تحریمي راځي. قرت به په ولاړه ختم کې، نو د هغې نه پس به ته بیا رکوع ته ښکته کېږي، داسې نه چې قرت په ختمېدو کې دی او ته د مخکې نه ټیټ شولې او د ټیټېدو په حالت کې د قرت څه که دا د ختم کو، نو دا عمل مکروه دی. او په دې کې اکثر بعضې امامان هم بې احتیاطي کوي، په دې عمل کې مبتلی، او بعضې نور خلک عوام هم پکې سي مبتلی، نو ردې خیال ساتل پکار دي. بله خبره دا وکړه جی چې قرت کې غلطي رااله که نه، نو د قرت د غلطۍ د وجې نه سجده سهوه په چا نه لازمیږي. یو خو داسې غلطي ده چې هغې سره مونځ ماتیږي، نو هغه مسله خو درته ما بیان کړله، هغه خو چې هغه غلطي رااله او سمه یې نه کړه مونځ یې ماتیږي. خو د دې نه علاوه که نورې غلطۍ په قرت کې رالې که نه، نو په دې سره دا یاد ساته چې سجده سهوه په چا باندې نه لازمیږي. صحیح شوله که نه؟ او د قرت په منځ کې یو سړی خاموش شي، په شک کې لاړ شي، په سوچ کې لاړ شي، او دومره وخت خاموشي اختیار کی، دومره وخت په سوچ کې لاړ شي لکه د یو رکن په مقدار، څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي، نو په ده سجده سهوه بیا راله. خو د دې نه علاوه که په قرت کې د چا نه غلطۍ وشي که نه، نو دا یاد ساته چې د قرت په غلطۍ سره سجده سهوه په چا باندې نه لازمیږي، چې دا مسله هم تاسو ته یادی. د دې نه علاوه چې دا مسله وکړه چې مقتدی به د امام سره په هر رکن کې سی دا به شاملي، د اولني الله اکبر نه راواله په قیام کې به ورسره یوځی، په رکوع کې به ورسره یوځی، صحیح شوله. او دغه شان چې کوم دی الله اکبر کې ناستو پاسېدو کې وی، هغه به ورسره وی، په اتحیاتو کې، په قاعده کې، په سلام ګرځولو کې، په سجدو کې، په دې ټولو ارکانو کې به مقتدی د امام سره سی، دا به یوځی او دا ارکان بور سره ادا کوي، علاوه د قرت نخه چې مقتدی به په امام پسې قرت دا به نه کوي. ګوره که کومو مسلکونو کې کم امامان په امام پسې شاته د قرت قایل دي، نو ګوره موږ د هغې احترام کوو، هغې ته غلط او بد نه ویو، د هغې سره خپل دلایل دي. خو زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم مسلک دی، نو هغه دا دی د قرآن او د احادیث د دلایلو مطابق چې مقتدی به امام پسې شاته قرت نه کوي. که امام ښکاره قرت کوي، که ډک رکعتونه دي، که تش رکعتونه دي، او که امام پټ قرت کوي، په دې ټولو کې به مقتدی په امام پسې شاته قرت نه کوي. چې جهري مونځي او په هغې پسې مقتدی په امام پسې خاموش ولاړي، دا د قرآن نه ثابت دي. قرآن کې الله وایي چې کله زما کتاب لوستل شي، نو تاسو خاموش شئ، غوږ ورته کېږدئ، ټیک شوله. او چې کوم مونځ پټ دی او مقتدی به په امام پسې شاته قرت نه وي، دا د حدیث، د صحیح حدیث نه ثابت دي چې چا امام وي، نو د امام قرت دا د مقتدی قرت دی. لہذا چا سره په دې مسله جګړې مه کوئ او چا ته غلط او بد مه وای. که نور مسلکونه قایل دي، د هغې سره خپل دلایل دي، موږ احترام کوو. او زموږ د امام صاحب د مسلک مطابق مقتدی به په امام پسې شاته قرت نه وي، دا مکروه تحریمي دی او ګناهګاریږي په دې باندې. دا اهم مسایل دي، د نورو ملګرو سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی الامین. جمع لرالی او امام د رکوع په حالت کې دی، نو څومره اندازه کې چې ته رکوع را لاندې کې، نو ستا دا حرکات به ټیک وي. څومره اندازه کې چې ته د امام سره په رکوع کې شامل شي، نو دا حرکات به ستا درست وي، دا به ټیک وي. دویمه مسله دا ده چې امام په اخره قاعده باندې ناست دی او د سلام ګرځولو په حالت کې دی، یا سلام ګرځي یا یو طرف ته ګرځولی دی او ته په قاعده کې شامل شو، نو آیا دا جمع تا را لاندې کړه، ته په دې جمع کې شامل شوې، او که نه دا جمع تا نه تلې ده، ته به ځان لمونځ کې. ګوره اول مسله خو دا ده چې بعضې کس
راشي نو دومره په جلدی وي چې امام د رکوع په حالت کې نو دی اکثر دا الله اکبر چې دی دا په ټیټه باندې وکي د املا را ټیټه کی راخکته کی او دی الله اکبر وکي نو ګوره دا لومبنه الله اکبر په ولاړه باندې ویل چې دی دا فرض دی کدا چا په ولاړه باندې ونه او په ټیټه ملا باندې ویو نو ګوره دا رکعت د ګوره درست نه دی اکثر خلک منګه اینو چې د ډېر جلدی د وجه دا کار کوي چې یاره زمانه رکوع لاړه نشي نو ملا را ټیټه کی او د امام سره په هغه کې شي په داسې طریقه باندې شامل شونه دا رکعت به درست نه وي اوس مسله دا و چې په څومره اندازه کې تا رکوع را لاندې کړه نو دا رکعت ستاسو دی دا درست دی نو ګوره که د رکوع په حالت کې ته د امام سره معمولی غونته کې شامل شوي داسې شامل شو چې تا پکې تسبیحات ونه ویل سبحان ربی العظیم د ویلو موقع پکې تا ته ملاو نشوه خو یو سکند امام د رکوع په حالت کې لاندې کو نو دا رکعت څه دی دا ستا درست دی که داسې وه چې ته رکوع لتلی او امام روچتېدو کیو نو ګورې دا رکعت به بیا ټیک نه وي امام سر روچتی او ته ښکته کېږي رکوع ته نو دا رکعت به بیا درست نه وي دا مسله د ځان سره یاد ساته د یو تسبیح په اندازه یا د نیمې تسبیح په اندازه کو د امام سره ته په رکوع کې شامل شو نو دا رکعت څه دی دا ستا درست دی بالکل بله مسله دا شوه چې اخري قاعده کې امام ناست دی او د سلام د ګرځولو ټیم دی یا سلام اړی یو طرف ته اړولی دی او ته په مانځه کې شاملیږي نو آیا دا ستا جمع به ستا درسته وي ته په جمع کې شامل شولې او که نه دا جمع تا نه لاړله نو ګوره دې کې یو مسله یاد ساته چې تا نیت وتړو او ته ځې قاعده باندې کینې او امام یو طرف ته سلام واړو نو بیا خو ستا ناستې ته اډو اجت نشته دا جمع تا نه لاړله او ځان لمونځ به وکړي ټیک شوله که یو طرف ته سلام واړو ته لا ناستې نه نو بس مه کېنه ستا ناستې ته اجت نشته جمع تا نه لاړله ټیک شوله دا به نه وي چې دویم طرف ته خو لا سلام نه دی اړولی یو طرف ته سلام اړولو سره چې ته لا قاعده کې ناست نه وي بس جمع تا نه لاړله دویمه دا ده ګوره چې تا نیت وتړو ته په قاعده کې کېناستې چې څنګه کېناستې امام فوري سلام اړول یو طرف ته شروع کړه نو دا جمع څه شوه دا ستا درسته دا جمع دی را لاندې کړه د امام سره په جمع کې څه شولې دا شامل شوي دوه شو درېیمه دا ده چې ته د امام سره په اخري قاعده کې کېناستې او په دغه وخت کې امام لومبي طرف ته سلام ګرځول شروع کړي دي یعنی په خوله باندې السلام لفظ شروع کړی دی خو په السلام کې د میم ته لا نه دی رسېدلی او ته د دې میم ته د رسېدو نه مخکې ته په قاعده کېناستې نو دا جمع تا را لاندې کړه السلام کې میم لفظ ته امام نه دی رسېدلی او ته د دې نه مخکې په قاعده کې ناستې نو دا جمع څه شوه تا را لاندې کړه ته په جمع کې شامل شولې ته به مسبوق حسابېږي یعنې جمع کې شامل شولې خو که داسې وشو چې ته لا په قاعده ناست نه او ستا د ناستې نه مخکې امام السلام کې میم لفظ ته ورسېدو نو دا جمع تا نه لاړله ته به ځان لمونځ کې او ته په جمع کوونکو کې شامل د امام سره نشولې دا مسله باندې ځان پوهه کا نو چې امام او کنه امام دې راواړو او فوري هغه سلام وګرځو یا د میم لفظ ته د رسېدو نه مخکې د امام سره شامل شولې نو په دغه ټیم کې خو به امام ډایرکټ سلام ګرځوي نو ته په جمع کې شامل شوې خو چې امام سلام واړو نو ته به ډایرکټ باقي رکعتونو را ګرځولو نه پاسي بلکې التحیات به تر عبده و رسوله پورې پوره کې دا پتا واجب دي نو دا هغې نه پس به ته پاسې او چې تا نه کوم رکعتونه تېرې دي نو هغه به راوګرځې دا ضروري مسلې وي وړې مسلې دي خو ضروري دي دې باره کې ملګرو تپوسونه کړي نو برای کرم په دې کې به شومتیا نه کوئ چې څنګه په خپله باندې زده کوئ دقه شانې نورو ملګرو ته ورسوئ چې د چا نه کوتاهي کېږي او ستاسو په وجه باندې الله پوره کړي نو موږ او تاسو ته پې الله اجر راکوي وصلی الله علی النبي